د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکې سلور پیرې اپریشن کړی شوی دی، یعنی فرشته براله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارکه وی اوسیرله په چاړه باندې په بلیډ باندې وی کولو کړله او د حضور علیه الصلاۃ والسلام دن اعضا مبارک زړه مبارک دا به راوباسو، هغه به صفاک په زمزم باندې به ووینځه. دا عمل او دا اپریشن سلور پیرې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته شوی دی په ټول عمر کې. یو کله چې نبی علیه السلام د دریو کالو په عمر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام بهر لوبې کولې، فرشته راغله جبریل امین او نبی علیه الصلاۃ والسلام یې چې کوم دی نو سملو او په چاړه باندې ول سینه مبارکه کولو کړله، زړه مبارک یې ول راوباسو او هغې ول ووینځو د دې دپاره چې د طفولیت او د ماشوموالي د شوق او رغبت د کیل کود او د لوبو ټوکو کم کارونه دي، هغه کارونه او هغه شوق او رغبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زړه نه ختم کړي. بیا کله چې د پیغمبر علیه السلام عمر 10 کالو ته ورسېدو نو فرشته بیا راله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا اپریشن کوي، زړه مبارک ورله راوباسي، هغه ورله وینځي چې د ځوانۍ او نوجوانۍ کم شوقونه او رغبتونه دي د هغې نه یې زړه چې کوم دی نو صفا شي. او په دریم ځل کله چې پیغمبر علیه السلام ته نبوت ملاویږي، په غار حرا کې نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف فرما دی، فرشته راځي او زړه مبارک وله چې کوم دی نو راوباسي، اپریشن وله کوي او زړه وله وینځي چې د قرآن او د وحي دپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه مبارک دا منور شي او صفا شي او ښکلی شي. او په څلورم ځل کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج شریف ته ته د الله د تجلیاتو د کتو دپاره نو الله جبریل امین راولېږه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه مبارک دا د انواراتو نه ډک کي چې د الله جل شانه دیدار او تجلیات خداوندی هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا په خپل زړه مبارک کې چې کوم دی نو ځای کي او هغې ته چې کوم دی نو هغه شرف چې کوم دی نو دا حاصل شي. لہذا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک شق صدر چې ورته ویل کېږي، اپریشن د سینې مبارکې سلور پیرې چې کوم دی په ټول عمر کې شوی دی.